مفتی صاحب وایي په عباداتو کې عدم الروایت دلیل مطلب دا وایي ته به ماته داسې یو حدیث راوړې مفتی صاحب ستاسو مقصود دی چې نیت په دغه کې نشته په مانځه کې په تلفظ نو مفتی صاحب تاسو زما اعتراض دی سهار مونځ 2 سنت دی 2 فرض دی ته داسې روایت راوړو چې نبي صلی الله علیه وسلم یو صحابي ویلي چې 4 رکعاته نشته د 2 فرضو په ځای باندې 4 نشته دا خو مفتی صاحب چېرته نه ده زه تشهد کې ته ماته یو روایت راوړو چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې په تشهد کې صحابي ویلي چې تشهد کې قرآن نشته نه دا خبره ستاسو کمزور دی ابن مسعود روایت دی لاغې مسجد ته خلک ناستو حلقې جوړه کړې یو لګېدی ته 50 زره سبحان الله وایي بل ته وایي دا ووایي هغه ورته وایي زه تاسو نه داسې خلکو نه راغلی یم چې د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه او تاسو چې کوم کار کړی دی دا نبي علیه السلام نه و کړی چا چې کړی تاسو چې کوم کار کوئ عدم ذکر نبي صلی الله علیه وسلم صحابي وایي جابر بن عبدالله وایي صلیت مع رسول صلی الله علیه وسلم څو مره مې ورسره مونځ کړی دی وایي بلا اذان ولا اقامه نه مونځ کړی نه اذان کړی دی نو عدم ذکر وګوره که ته وایي چې نه ته به په دې باندې روایت راوړې چې لکه دا نیت نشته دی نو زما تاسو باندې اعتراض دی چې سهار 2 رکعته سنت دي 2 فرض داسې روایت پیش کړه چې نه 4 نه جایز ماسپښین 10 رکعات د شلو باره کې منه روایت پیش کړه همداسې مازدیګر دا پیش کړي ښه مفتی صاحب وایي ګوره دا فاتحه چې ده دا جنازه دا په سر سره ده مفتی صاحب دلیل دی پیش که زما هم پکې یو څه پروت حدیث کې دا دی چې فاتحه ولستله یو بام او 2 هوا مفتی صاحب افتؤمنون ببعض خبره ونه کول مفتی صاحب هغه حدیث کې چې تا پیش کې چې په سر سره به هغه دا خبره چې فاتحه به لولي ښه مونږ خدا نه وایي چې لکه په پټ عمل ولې مونږ وایي چې دا جواز الامرین دی جهرم جایز دی او په دغه هم جایز ده خو بل مفتی صاحب وایي دا خو د تعلیم دپاره وه نو چې صحابو ته د تعلیم ضرورت دی تابعین ته ضرورت دی نن سبا خو په طریقه اوله او خاص کر چې پاکستان کې اوسېږي او حنافو سره جنازې کوي دا خو فرض عین زه ګڼم چې دا باید دې کې جهر وشي ځکه چې ټول سره جنازې کې مشکلات دي نو که تعلیم خبرې شي کمزور ده بل مفتی صاحب وایي دا جنازه ته په څه معنا باندې اخلي دا خو په معنا د دعا هم راغلي صلات او دا ګوره مفتی صاحب قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي سورة توبه 4 آیت دی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره عبدالله بن ابی چې کله وفات شو الله سبحانه وتعالی آیت نازل کړي چې مه کوه په دا جنازې مونځ عمر الله نوم باندې کام چې ته ولې مونځ پې کوې دا خو هغه کس و چې ستا زوجې پسې خبرې کړې نبي صلی الله علیه وسلم چې خیر دی ځکه زوی ورته راغلی او عبدالله چې خیر دی جناب یې وکړه قرآن کې د مفتی صاحب چې صلات په معنا دغه نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې اذا صلیتم على الجنازه تاسو چې کله جنازې مونځ کوئ فاخلصوا له دعا ورته په اخلاص سره ولولئ ګوره 2 خبرې وکړي جنازې مونځ چې کوئ نو بیا ورته په اخلاص سره دعا وایي دا فتاوا المدیري کې لیکلي دي وفي الجنازه ينوي وفي صلاه الجنازه ينوي الصلاة لله تعالى اغم پکشته دي والدعاء للميت والدعاء خبر پکشته لکه مانځه کې چې مونږ درېږو التحيات لله والصلوات دا فتاوا علمگیری ده اول جلد 6 صف ما سره پروتم دلته رشته لند هغه کې شته نو ګوره څه پکې 2 خبرې په جنازې کې دي او دوهم پکې میت ده لکه مونځ کې مونږ ځان دپاره دعا نه کوو اللهم ربنا اتنا فی الدنیا نو مونږ به هم انکار شو لکه دا هم دغسې ایله دعا ده نه هکه داسې ایله دعا یادې چې دعا ده لکه بیا ورته اودس ولګې بیا اودس هم جنازې کوي چې لکه دا خو دعا ده دعا دپاره خو شرط زه فکر نه کوم مفتي صاحب تاسو ګڼئ چې لکه دعا دپاره دا شرط دی دا دې خبرو ستاسو جواب شو چې جنازه دعا ده دې باره کې چې لکه جنازه کې سورت فاتحه لوستل پکار دی امام بخاري کتاب دی صحیح البخاري دې کې کتاب دی چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه کس مونځ نه کېږي چې سورت فاتحه نه لولي مفتي صاحب مونځ چې دی دا فرض منظم دی سنت منظم دی د جنازې منظم دی ور تاسو مې مفتي صاحب چې سورت فاتحه چې دا واجب ده چې واجب ده تاسو دغه حدیث نه تاسو دلیل نسی په دې کې تاسو استثناء چې راوړئ چې لکه خیر د جنازې پکې نه دی شامل دلیل سي لا صلاة لمن لم يقرأ چې سورت فاتحه ونه لوستله دا هغه مونځ نه کېږي هر روایت دی په بخاري کې 250 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب په همدغه بخاري کې روایت دی 600 په بخاري کې روایت دی 1415 طلحه بن عبد الله وی ابن عاف وی صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب فاتحه ولستلا به ولج دا کار مې زکه وک چې انها سنت دا سنت دی دا سنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم د باره کې د ابو هريره له روایت دی په مسلم کې نقل له هغه وی چې سورته فاتحه ونه لستله صلاه خداج منځ نه دی سي راوي ورته چې مو امام پسې و اقرا بها في نفسك قلال الاولى سورته فاتحه الاولى وما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی څنګه مې ته اوریدلی و الله سبحانه وتعالی فاتحه د الله او د بنده په منځ کې تقسیم کړي قسم دا الفاتحه د الله او د بنده کې تقسیم شوی ده بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بنده چې کله دا وایي چې الحمد رب العالمين الله وي د برنه جواب ورکړي چې حمدني عبدي زما بنده زما حمد بیان کړه اوس ګوره چې فاتحه نه لولي د غټ فضیلت نه سړی څه کېږي محرومیږي